ګرانو قدرمنو مسلمانانو، 13 جمعه باندې دا وینا شوې وه چې انشاءالله د خوږ پیغمبر سیدنا و مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه مبارکه به دا سلسله شروع کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت گونج دی پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک تذکرہ یعنی د ولادت او د مشرانو د تذکرې نه واخله تر د دنیا نه تشریف وړو پورې د دې د کوم یو اړخ تذکره کول د لوی سعادت او د برکت نه خالی نه ده چې کوم ځای تذکره کې نو سعادتونو برکتونو دې سره نصیب کیږي او دې سره سره چې په دغه سلسله کې کوم فواید یعنی د نکاتو وضاحت کیږي نو دا غي اوریدو سره دا کوشش کول پکار دي برکات خو نصیب کیږي لیکن د سیرت مبارکه حیات طیبه د اوریدو دا غي د بیان د اوریدو سره دا کوشش پکار دی چې انسان دغه اړخونه د ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې او په خپل ځان کې راوړي نو چې کوم څه بیانېږي د هغې کوشش دا کوئ چې دغه صفات او دغه خویونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند اعمال دا سړی خپل کردار جوړ کړي د هغې اخلاق خپل اخلاق جوړ کړي هسې خو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي سیرت ټول دین دی دین اسلام ځکه چې دا دین چې مونږ ته را رسېدلی دی دا یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه وتي خبره ده قول دی گونج دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی تاسو ټول په خبره پوهیږئ خبره باندې ټول پوهیږئ بس پرېږدئ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل لے یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق تی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احوال و حالات تی ناست ولاړه نشست و برخاست یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو مسلمان یو صحابي یو کار کړی دی یو وینای کړی دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې خاموشي اختیار کړې ده چپ پې پاتې شوی دی نو دغه دین دی دې ته ویلی کېږي دین ځکه ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها نه تپوس شو چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کا نو ام المؤمنین فرمایي کان خلقه القرآن مسلم شریف کی روایت ہے کان خلقه القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہیں اور اس کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے قرآن پاک کو گورا داد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تھی نو داد دین نقشوہ گرزندہ نقشوہ کہ یو سڑے دین اسلام گوری او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دغه کس موجود دی او غي حیات دی نو غي ته دی وګوري دا غي ناسته ولاړه دا غي کړه وړه دا غي خبرې اترې دا غي عبادات او معاملات دا غي اخلاق دا غي حسن معاشرت دا غي عقاید غي نظریات او سوچونه او دا غي چې کومه وینا دا غري ویني هغې ته دی ګوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي او دا یې سیرت دی نو هر یو اړخ د دین چې څومره بیانېږي دا سیرت دی البته بیا
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې په دې موضوع باندې په امت کې افراد مختلف تصانیف کړي دي حالانکه دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ده قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق دي فقه هغه کې څومره مسائل مستنبط دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجود مبارک په دنیا کې دا د الله جل شانه د دین یو ژوندۍ نقشه ده چلتا پھرتا دین چې سړی ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی ګوري او اوس زمونږ خلق چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې چې دا غي کوم وجود مبارکو هغه وخت کې موجود نه یو نو دا غي هغه نقشه اوس مشته دا غي سیرت دا غي د ژوند حالات دا غي اخلاق اوس مشته هغه ته دی ګوري د خپل ځان هغه څه جوړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک هغه شروع کو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب مبارک سلسله چې چا سره خاندان ګڼل دی هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوالا تر آدم علیه السلام پورې پاغي کې داسې کس نه دی تیر شوی نه نارینا نه زنانا نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور د طرفه نه د پلار د طرفه نه په نیاګانو کې نه په نیکونو کې چې هغه په زنا کې مبتلا شوی حالانکه د کفر تیری وي د شرک تیری وي د جاهلیت زمانہ و پاغي کې هر یو بدی موجود و په دغه دور کې بت پرستی و د بوتانو پرستش کېدو لیکن زنا سره څوک نه دی متصل شوی او دغه سه پاک د آدم علیه السلام د زمانې نه را روان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابن مردوی او زرقانی دا حدیث روایت کړی چې حضرت انس رضی الله عنه فرمای یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه تلاوت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم مونږ چې تلاوت کو نو دا آیت کریمه دا څه نه وایو مونږ تلاوت داسې کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انفسکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه لفظ داسې اولست من انفسکم انفس او انفس کې فرق دی د دې معنی دا ده لقد جاءکم رسول من انفسکم ستاسو ته پیغمبر رالو او غستاسو د ذات نه دی یعنی بشر دی او اولین مخاطبین اوریدون کې د قران پاک چون کې عرب دي نو مطلب دا دی چې عربو نه دی ستاسو د قوم سره تعلق دی ستاسو د جبه سره تعلق دی د دې خطه سره تعلق دی بیا الله جل جلاله مختلف قسم مخلوقات پیدا کړی دي نو انسان دی بشر دی په انساني شکل کې دی جن نه دی فرښتہ نه ده بل یو مخلوق سره تعلق نشتا بنی نو انسان بشر الله جل جلاله پیدا کړ دا عربی یو شاعر وی محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت والناس كالحجر محمد صلی الله علیه وسلم دیخو بشر انسان وليس كالبشر لیکن دا عام انسانانو پشان نه دی بل هو یاقوت والناس كالحجر بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سے دے لکه یاقوت او یاقوت پکانو کی قیمتی کارنے دے چې داغه قیمت ډیر لګي والناس كالحجر او نور خلق هغه د عام کانو پشان دي عام کانه بلاره کې پروت وي کله ستاد پیزار سره ولګي کله تلت ورکه کله یوزه پروت کله بلزه پروت لیکن یاقوت کې چرتا د چا پستر کو باندې ولګي نو هر یو د بل وړاندې کېږي چې دا کانه مازان سره محفوظ کې ځکه چې په دې و ما ته ډېر غټ قیمت او ډېرې پیسې لاسته راشي نو دغه شاعر تعبیر په دې انداز سره کړی چې د عام انسانانو غونه دی نو د انسانیت د بشر نه مافوق نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بل یو مخلوق وي فرښتہ وغیرہ ځکه چې د فرښتې نه استفاده ګرانه د ښکاری نه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي کدا پیغمبر فرښتہ راغلی وي نو بیا بستاسو اعتراضات او سوالات د دینم ډیرو
مشرکینو به دا وی چې عجیبه ده دی خو زمونږ غوندې انسان دی نو دی پیغمبر څنګه شو دا خبره ورته ناشنا ښکارېده او دا د جهالت او جاهلیت په بنیاد باندې کوله ګنې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره خلک راغلی دی نو هغه ټول څومره انبیا راغلي دي نو هغه ټول انسانان حضرت آدم علیه السلام حضرت شیس علیه السلام ادریس علیه السلام نوح علیه السلام او د هغوی نه پس د انبیاو یو سلسله ده تر عیسی علیه السلام پورې هغه ټول انسانان او بشرو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو آیت کریمه ترجمه دا شو من انفسکم ستاسو نه دی ستاسو د جنس نه دی بشر د انسان دی یو من انفسکم دا عربو نه دی جبه ستاسو غونې ده ځکه چې قرآن کریم اول چې چاته ویلې شوی دی قرآن پاک نو هغه عربو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د هغوی نه د قرآن پاک په ټول څلور کنجه دنیا کې بیا خور شوی بیا په دې کې عجم هم داخل شوي دي دویم دا لفظ مبارک داسې دی لقد جاءکم رسول من انفسکم حضرت انس رضی الله عنه په دې روایت کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه داسې ولست او د انفس معنا دا عمده بهترین سیز نفیس چې ډیر زیات قیمتي نو من انفسکم نه مراد دا دی چې هغه په تاسو کې انتهایی قیمتي دی د انسان چې څومره بولی او قیمت لګېدی شي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قیمت د هغې نه وراء الورا دی چې څومره بیا ته په بره ځې نو د هغې نه اوچت دی په ټول بنینو انسان کې او بیا صرف د ذات په اعتبار سره نه بلکې د خاندان او د مشرانو په اعتبار سره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت کریمه مبارک په خپله بیا وضاحت کوي او فرمای انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا زه په تاسو کې ټولو کې نفیس او بهترین الله پیدا کړم په اعتبار د نسب سره په اعتبار د سخرګنۍ سره او په اعتبار د شرافت سره دا درې واړه څیزونه اعلی نسبم الله جل جلاله اعلی ورکړ او رشتہ سخرګنۍ غم الله جل جلاله اعلی او حسب شرافت او فضیلت او منقبتم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیل او دا غي نذیر او دا غي پشان بل څوک نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ابو سفیان په حالت د کفر او د شرک یو ځل شام ته تلو تجارتی قافله بوتلی و امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې دا حدیث راوړی دی بدل وحی کې تفصیلی حدیث نو آلتا په شام کې هغه زمانه د یو غټ سلطنت او حکومت بادشاه دوه غټ سلطنتونه واغه وخت په دنیا کې یو فارس چې د هغې د بادشاه لقب و قسرا او یو روم چې د هغې د بادشاه لقب و قیصر نو د روم بادشاه قیصر نظر منلی او تفصیلی واقع دی انشاءالله کیدای شي دغه سیرت سلسله کې راشي بیان شي هغه شام بیت المقدس ته راغلی او دلته نه ابو سفیان د مکې نه تجارتي قافله بوتلی وه دیم تلو شام ته او هلته قیصر دی راوغوستو سپایانو بوتلو ورڅخه سره د خپلو 13 کسان او قیصر روم د ده نه یو څو سوالونه کړي دي ځکه چې هغه ته خط رسېدلی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه تپوس کوي چې دا څنګه سړی دی نو ده نه سوالات کړي 10 سوالات یو سوال په هغې کې دا و کیف نسبه فیکم د دې سړي د پیغمبرۍ دعوه چې کوي د ده نسب او خاندان په تاسو کې څنګه دی کیف نسبه فیکم نو ابو سفیان جواب ورکوي هو فینا ذو نسب وہ ہمارے درمیان اعلی نسب والا ہے هغه زمونږ په منځ کې د اعلی نسب والا دی د نسب تعلق د پلار نیکه سره یې ښه پلار یې څنګه او نیکه یې څنګه او غور نیکه یې څنګه او د هغه پلار څنګه او د هغه نیکه څنګه او دا سلسله تر آدم علیه السلام نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ابو سفیان رستو مسلمان شوی دی رضی الله عنه لیکن دغه وخت کې د کفر او د شرک په حالت کې دی او ظاهر ده چې جنگونه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېدل دغه وخت کې جنگ بدر شوه دی احد شوه دی خندق شوه دی د جنگونه شوي دي
د دې دریو جنگونو او دشمنی و سخته، لیکن چې کوم سوال تاسو ته کړو دا هغه کې دروغ ویل نشل، ورسره کسان ولاړو. او هغه زمانہ کې اسم دروغ نو، نن سبا په اسلامي معاشره کې دروغ عام. هغه زمانہ کې مشرکین دروغ نه وي، د مکه مشرکین دروغ نه وي. دروغ په مدینه منوره کې به يهودو به وي، ځکه چې هلته کې يهودو او کافر او مشرکین به هم د دروغ نه اجتناب دو. دروغ دا څه شی دی چې سړی په معاشره کې وخت نشي تیرولای، کومه کې چې دروغ ویل شي بس د یو بل نه اعتبار اوچت شي. نو ابو سفیان وته وی هو فینا ذو نسب، هغه په مونږ کې د اعلی نسب والو. نو هرقل بیا رستو په دی باندې تفسیره کوي. نو هرقل وته وی چې ما تا نه تاسو کو چې داغه نسب څنګه دی؟ نو تا ما ته وی چې هو فینا ذو نسب کذالک الرسل، کذالک الرسل تبعث فی احساب قومها، فی انصاب قومها. دغه رنګ پیغمبران د خپل قوم په اعلی نسب کې الله پاک پیدا کړي. نو دا یې معلومیږي چې دا پیغمبر دی. په هر یو سوال په جواب باندې بیا هرقل تفسیره کړی دا، په دې باندې دا تفسیر وکړه. نو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب مبارک اعلی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا مخکې فرمایي لیس فی آبائی، لیس فی آبائی سفاح، زما په مشرانو کې زنا چرته نه د تیر شي، زما په مشرانو کې زنا نه د واقع شي. کلنا نکاح، ټول چې څومره رشتې او ودونه کړي دي نو هغه نکاح په شکل کې کړي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د جاهلیت په زمانہ کې، د جاهلیت په زمانہ کې به د نکاح په نوم باندې مختلف قسم طریقې رایج وي. د زنا خو بیلوا او د نکاح په نوم باندې زنا کړي، او یو پکې صفا نکاح و چې کوم په دین اسلام کې الله جل جلاله هغه قائمه کا، او هغه دا چې څنګه نن سبا کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره چې شوی دا، هغه د نبوت او د رسالت نه مخکې شوی دا، او د دې مشر ابو طالب صاحب تریو د پیغمبر علیه السلام، او دا نکاح په همدغه طریقه شوی دی چې څنګه نن سبا مونږ نکاح کوو. په دې کې گواهان، په دې کې ایجاب او قبول، په دې کې مہر، دا هر څه په دې کې مقرر شو، په دې کې خطبه، دا هر څه ویلي شوی دي. او بیا وروسته چې څومره نکاحګانې شوي دي نو هغه خو خود بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله نبوت او رسالت ورکړو. نو بهرحال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مشرانو کې که هغه زنانه دي که نارینه دي، هغې کې صفاح نه دی تیر شي. دا کېدی نشي چې الله جل جلاله یو کس په دومره لوی اعزاز سره، په دومره لوړې مرتبه سره چې هغې ته نبوت او رسالت وایي او د خلکو دپاره نمونه راستئ، او والعیاذ بالله ثم والعیاذ بالله هغه بیا ولد الحرام وي، هغه د حرام ساس کې او نطفې نه پیدایي. دا کېدی نشي. ځکه چې ړومبی چې خلک د چا خبرې ته غوږ کېدي نو د هغه کس خبرې ته غوږ خلک ښه کېدي او اوري یې چې هغه خانداني لحاظ سره شریف اعلی خاندان سره تعلق لري. دا تر اوسه پورې را روانه ده. خو نن سبا پکې د خلکو نه خپل نسب هیر شو او د مال رواج شو چې کوم سړی د کلي خان دی یا د علاقې نواب دی یا ارباب دی، د خبرې ته نن سبا خلک غوږ کېدي ځکه چې خلکو نه انسانیت بالکل توی شوی دی، هغه لباس یې کوز کړی دی، او داسې د مادیاتو دور دی چې د چا بینک بیلنس څومره ډیر وي، د چا دنیاوي عہده او منصب څومره وړ وي مخکې وي، دغسې نه راته د خبرې ته خلک غوږ کړي. تر اوسه پورې دا نه وه، بلکې چې کوم سړی او اوسم چې کوم مسلمانان دي الحمدلله نو هغه ګوري چې دا خبرې کول والا څوک دی، نه چې کله خانداني سړی نه د هغه خبرې ته غوږ کېدي سره د هغې نورو خبر، او چې کله په کلي کې یو سړی بدنامي نو د هغه مجلس کې څوک نه کېږي، هغې ته غوږ نه کېږي چې دا داسې فلان کې ډینګړی دی، د ده پلار داسې، د مور داسې. نو الله جل جلاله به انبیاء کرام څنګه داسې راستول چې د هغې په خاندان کې دا شی د کفر تیری وي، د شرک تیری وي، خو زنا پکې نه وه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائیں ما بغت امرأة نبی قط، ما بغت امرأة نبی قط، کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا،
د آدم علیه السلام نه والا تر اخره پورې د یو پیغمبر بیبي د زنا ارتکاب نه دی. دغه وجه ده چې تاسو ته پته ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کافرو، مشرکینو، منافقینو هر قسم اذیت او تکلیف رسول دی. هر قسم جسمانی لحاظ سره وته تکلیف رسول دی. په طائف کې په کاڼو باندې په چترو باندې وشته دی، د بدن مبارک نه وین روانې شوي دي. په غزوه احد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بدن وین روانې شوي دي. سر مبارک باندې د اوسپنې ټوپۍ پرته وه، د هغې کړه هغه په تندي کې ننوتي وه کاڼي ګزار سره. غاښ مبارک مات شوی دی او وینو کې بدن رنگین شوی دی. جسمانی اذیتونه رسیدلی او دې سره سره اعصابي او دماغي اذیتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسول شوي دي. هر قسم هر طرف ته چې کوم د اذیت صورت کې دی شو هغه رسول شي. او په عزت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمله شوي. او هغه مشهور واقع دی چې واقع افک وته وایي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها باندې منافقینو تهمت لګول سفر په دوران کې، او هغه یوم یاش مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یعنی ذهنی کوفت کې مبتلا، ټول صحابه اهل بیت پریشان. بیا الله جل جلاله په سورۃ النور کې، سورۃ النور قرآن پاک کې شتا، په خپل کلام کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها د براءت او د پاکی په باره کې 10 آیات نازل کړل. 10 آیات د الله جل جلاله په خپل کلام کې د چا په باره کې یو ټکی یا یو آیت کریمه کې تذکرہ کول دا غټه خبره ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه تذکرہ شوی دا، اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دو ټکو کې هما او صاحب، صاحب نه مراد ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، او دا د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها والد صاحب دی، پلار دی. او اذ هما د تسنیه ضمیر دی، دا محمد رسول الله ابو بکر صدیق سے تراجی دی، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هجرت په موقع په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو، بل صدیق اکبر. او حضرت عمر رضی الله عنه د دې په باره کې فرمایي کچری ابو بکر ما ته دا یوش پرا کې چې کومه په غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی دا یوش په ما ته راکې، نو زه هغه ته ټول ژوند ورکولو ته تیار یم چې څومره ما عبادت کړي دا هر څه ورته ورکوم، خدای دې ما ته دا یوش پرا کې. دا دومره لوی اعزاز دی د الله کلام، معمولی خبره نه ده. هغه رب چې کائنات پیدا کړي دي او هغه په هر څه باندې قادر دی او هغه خالق او مالک او رازق دی. هغه د یو انسان تذکره چې مخلوق دی او هغه پیدا کړي دی هغه وکړي. او په سورۃ النور کې د ام المؤمنین په باره کې الله جل جلاله 10 آیات نازل کړي دي. 10 آیاتونه او دا غي نه وړاندې او دا غي نه رستو چې وګورئ نو هغه آیاتونو تعلق هم ټول د دې سره دی. او په هغې کې د ام المؤمنین براءت ذکر کړی دی. او یو ځکه خو الله جل شانه دومره د قهر او د غضب اظهار مسلمانانو ته کوي، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ما ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. الله پاک انداز داسې اختیار کړی لکه د غصې. تاسو داسې ولې ونکل چې څنګه تاسو دا ټکي اورېدلی نو تاسو ویلې وی چې عجیبه ده، داسې هم کېدی شي، دا خو لوی بهتان دی. دا قرآن کریم کې الفاظ دي. تاسو داسې ولې ونه وی؟ د منافقینو د طرف نه خبرې اورېدې، تاسو دا جواب نه ورکړو. دا الله جل جلاله دومره د غضبناکۍ حالت کې مسلمانانو ته خطاب، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. تاسو داسې ولې ونه وی چې زمونږ سره دا نه ښایېږي چې مونږ دا قسم گفتگو او بحث وکړو په دې خبرو کې. سبحانک هذا بهتان عظیم، پاک دی الله، یعنی عجیبه و ناشنا خبره ده. دا خو لوی بهتان دی چې چا تړلی. نو ام المؤمنین په باره کې قرآن پاک کې الله جل جلاله آیات نازل کړ. دغه وجه ده چې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په یو زمانه کې هیڅ د یو پیغمبر په بیبي باندې الزام نه دی لګولی.
یا د یو پیغمبر په مور بیبي باندې چا الزام نه دی لګول او نسبت نه دی کړی او چې چرته داسې شوي دي نو الله جل جلاله د خپل غضبناکۍ اظهار کړی دی سوا د یهودو نه. دا یهود ډیر خطرناک قوم دی. دی د حضرت عیسی علیه السلام په مور بیبي باندې الزام لګول، حالانکه حضرت عیسی علیه السلام الله پاک د بیبي مریم نه بغیر د پلار پیدا کړو او الله پاک په هر څه باندې قادر دی. عام خلق د مور او پلار نه پیدا کیږي نو دام الله پیدا کوي. انسان څنګه دومره حسین او جمیل شکل او صورت سره پیدا شي دا الله کوي. او حضرت عیسی علیہ السلام الله پاک د مور نه پیدا کړي بغیر پلارا او حضرت حوا بی الله جل جلاله پیدا کړي د سړی نه بغیر د مورا او آدم علیہ السلام الله پاک پیدا کړي د بغیر د مور او د پلار نه. نو دا ټول نقشې خولي چې زه بغیر د مور او د پلار نه انسان پیدا کولې شم حضرت آدم علیہ السلام او بغیر د زنانه نه پیدا کولې شم لکه حوا بی چې د حضرت آدم علیہ السلام د پختین الله پاک پیدا او بغیر د پلارم پیدا کولې شم لکه عیسی علیہ السلام چې مور بیبي شته دی او پلار یې نشته. یهود دا الزام په حضرت عیسی علیہ السلام په مور بیبي باندې لګولو نو الله جل جلاله قرآن پاک کې دا غي صفا وضاحت کړي. په قرآن کریم کې د یو پیغمبر د مور تذکره دا غي په نوم باندې نه ده شوي، صرف د عیسی علیہ السلام د مور بیبي تذکره دا غي په نوم باندې شوي. او دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې نسب په پلار پسې زی نو الله جل جلاله ور سره د مور تذکره کوي عیسی ابن مریم عیسی د مریم زوی چې د عیسی علیہ السلام خاندانی نسب ګوره پلار ته نه دی تللی، پلار یې نشته دی، مور ته تللی، عیسی د مریم زوی. او دویمه دا چې دې ظالمانو به نسبت کولو چې دا د الله زوی دی. نو الله جل جلاله فرمایي قرآن پاک کې د مریم تذکره کړي د چې سړی خو په عام مجلس کې د خپل ښځې ذکر نشي کولی. تاسو د خپل بیبي نوم په عام مجلس کې نشئ اخیستی. نو بیا الله جل شانه په کلام پاک کې چې چرته تذکره کوي عیسی ابن مریم عیسی د مریم زوی نو د دې دواړو جواب الله جل جلاله کوي. نو قرآن پاک کې براءت ذکر کړی دی او بیا په داسې انداز ذکر کړی دی چې د دې خولې هغه سات چپ شوی چې عیسی علیہ السلام مور به راوستو. نو مور سره فکر و چې خلک بسوي زه خو د کوره بهر نیموتی ما خو چرته سړی په سترګو نه دی لګېدلی نارینه پردی. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ته بېغمه شه، ته جواب مور کو دا بچی به جواب ورکوي. نو عیسی علیہ السلام د مور بیبي په غېږ کې دی او خلکو ته راغله نو انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، زه د الله بنده یم، ما ته الله جل جلاله کتاب را کړی دی او زه پیغمبر جوړ کړم. دا خبرې عیسی علیہ السلام د مور په غېږ کې چې خوای رول هغه ټیم کې کړي. او داسې ماشومان په دنیا کې نور واقعات هم دي چې د مور خوار وي او دغه وخت کې خبرې کړي یو په هغې کې عیسی علیہ السلام. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل جلاله د انبیاو سلسله نسب هغه ټول پاکان دي. بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه سلسله نسب ده هغه ټول اعلی خاندانی شرافت و تحاصل نجابت و تحاصل او غي د خپل زمانه په خلکو کې انتهایی اعلی صفات سره متصف اگر که د جاهلیت زمانه په غي باندې تیر شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلسله نسب ده محمد ابن عبد الله محمد صلی الله علیه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نذر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان نیکه پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب دا صحاح روایاتو کې ثابت او دا مسلم ده دغه سلسله نسب. بیا دام تسلیم شوی خبره ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې ده او اسماعیل علیہ السلام یې نیکه ده. په دې باندې د امت اتفاق ده
او اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام بچی دی او دواړه انبیا دي، تاسو ته پته ده. او بیا دغه سلسله تر آدم علیہ السلام پورې رسیدلی ده. خو بیا د دې نه مخکې سلسله څومره دغه کې رسید، عدنان نه مخکې نه څوک 13 واسطې یادوي، 13 پشته او څوک 40 پشته یادوي. په دې کې اختلاف شته. او چې څوک بیانوي نو د تاریخ په بیانونو کې سلسله ذکر کیږي، خو هغه د ضعاف روایاتونه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د خپل رشته ذکر کوله، دا ما چې تاسو د کوم ځای ته ورسوله تر دې به ذکر کوله، او دې نه پس به بیا چپ شو. او بیا به وفرمایل چې کذب النسابون، رشتے اور نسب بیان کرنے والے خطا ہیں اور وہ خطا کر گئے. یعنی مخکې چې بیانېږي رشته خوشته او هغه څوک بیانولی نشي. نو بهرحال صحاح روایاتو کې دومره پورې ثابت. په دې کې آخري نیکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما کوم سلسله نسب بیان کا هغه عدنان دی، او بیا د عدنان زوی معد دی. او معد دا د ارمیا علیہ السلام چې د بنی اسرائیل پیغمبر دی، داغه په زمانه کې تیر شوی. او الله جل جلاله ارمیا علیہ السلام ته وحی را واستوله چې د عرب د سرکشي اختیار کړی ده، زه په دی باندې بخت نصر مسلط کوم او بخت نصر به دی ټکی او قتلی وي. خو ته د معد ابن عدنان په څه طریقه باندې ځان سره په خپل سورلی سور کا او د دلته نه وباسه. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نیکونو کې دی. نو ارمیا علیہ السلام پیغمبر ځان سره په خپل سورلی سور کو د شام ته بوت. دا معد ابن عدنان. بیا معد د د زوی بیا نزار دی، او د نزار زوی بیا مضر دی. او د نزار دو زامنو، مضر او ربیعه. او په عربو کې دوه غټي قبیلې دي، بنو مضر او بنو ربیعه. وفد عبدالقیس دی مجمع کې علما او طلبا ناست دي چې وفد عبدالقیس رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلی دی. نو د دې تعلق د ربیعه قبیله سره، او دا د دوه زامن دي. د نزار نه مال پاتې شوی، هغه کې سره زره او سپین زره مو، او په هغه کې اسونه مو. نو تقسیم چې کله د مال وشو، نو د یو زوی ته مضر ته سره زره او سپین زره لاړل، سونا چاندي. او د ربیعه دا غب په وراثت کې اسونه ورسېدل. نو هغه ته به ربیعه الفرس وي، او مضر ته به مضر الحمراء وي. په دې باندې دا مشهور شوی. نو دا د پیغمبر علیه السلام نیکه دی. بیا د زوی دی الیاس. الیاس د پیغمبر علیه السلام په نیکونو کې هغه دی چې حرم شریف ته د قربانی ساروي ډومبه در روان کړیو. د الله جل جلاله په نوم باندې به حرم شریف ته د هدي ساروي را روانو. او دی وی چې ما په خپل املا کې په بدن کې په شا کې د تلبیه आवाज اوریدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك. دې ته ارهاس وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ درسته پیدا کی او داغه آثار مخکې پنیکونو کې محسوسی. بیا د الیاس د مدرکه زوی، هغه د خزیمه زوی دا نه د الیاس زوی مدرکه ده، او د مدرکه زوی خزیمه ده، او د خزیمه زوی کنانه ده، او کنانه د زوی بیا نظر ده، او د نظر زوی مالک ده، او د مالک زوی فهر ده. او دا فهر د پیغمبر علیه السلام نیکونو کې هغه کس ده چې د لقب قریش، او قریش دته منسوب دي. بیا دا قریش ټکه چې راځي ارسو کې اوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قریشی دی، نو دا فهر ته منسوب دی. او قریش په حقیقت کې په سمندر کې یو حیوان دی، لکه د مئی یو قسم دی چې هغه همیشه په بل باندې زورور وي، په د باندې څوک نه زورور کیږي. نو د دې قبیلې نوم قریش دی چې کله د دې مقابله چا سره راشي نو قریش په غالب وي، او په دې باندې څوک نه دي زورور شي. او هغه زمانہ کې دې سیسته قتل کېدل، نو د ته منسوب دی. بیا د فهر زوی غالب دی، او د غالب زوی لؤی، او د لؤی زوی کعب دی. او دا کعب د پیغمبر علیه السلام هغه نیکه دی چې د جمعې ورځ بشوه، لکه نن څنګه د جمعې ورځ ده، بغیر د مذهب پیغمبر نه، پیغمبر نو دغه ټیم، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره بعضې روایاتو کې فرمایلی دي چې د خپلو بعضې نیکونو تذکره کوله، نو په هغې کې فرمایل چې دته بد مه وایي، دته بد مه وایي، ځکه چې دی په ملت ابراهیمي باندې. نو زمونږ اکابر وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نیکونه دي او خاندان دی، نو چې په هغې کې د چا تذکره کې نو بد به ورته نه وی.
هغه د جاهلیت په زمانه کې او کفر او شرک به پکې او خو بد به وته نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجن او بیا چې په ملت ابراهیمی باندې او هغه زمانه کې پیغمبر بل وونه نو هغه زوړ ملت په دې کې را روانو د هغې پاتې چې کوم احکام په هغې باندې به عمل کول نو دې کعب به داسې کول چې د جمعې په ورځ باندې به خلک جمع کړل د جمعې په ورځ خلق به جمع کړل نو هغې ته به واعظ و نصیحت کولو او دا الله جل جلاله د بندګۍ په باره کې به ورته وی به چې آسمانونه الله پیدا کړي ځمکه الله پیدا کړي دا غرونه الله پیدا کړي حالانکه پیغمبر نو او بیا به ورته وی چې ګوره صله رحمي کوئ د رشتې خیال ساتئ ښې خبرې به ورته وکړي بیا به خلق خواره شول نو د جمعې په ورځ به دا کار کول د کعب زوی مره دی او د مره زوی بیا کلاب دی او عجیبه خبره دا ده چې د کلاب نوم حکیم دی دی کې اکثر داسې دي چې نوم یو دی لقب یو دی کلاب دا جمع ده د کلب او کلب په عربی ژبه کې سپي ته وایي او کلاب معنا سپي ګڼ سپي نو یو قریشي نه او عربي نه چا تپوس وکړو چې تاسو خو عجیبه خلک یې په قریشو کې دا دستور چې دی به د خپل بچي چې به پیدا شول نو د هغې نومونه به ګډ وډ کېښول ګډ وډ به یې داسې کېښول چې هغې نه به خلک یېرېدو لکه مسعر مسعر اور بلولو والا اور لګولو والا حرب جنگ سخر ګټ او زیب لیوه شیرمخ او کلب سپی او فهد پړانګ دا نومونه به کېښول او د غلامانو نومونه به چې به ونو نافع یسار رباح معنا هغه سړی چې ګټه ډیره کوي او نافع چې فیدت چاته ورکوي نفع او یسار آسان چې یسر وي پکې سهولت نه یو کس رالو هغه د یو عربي نه قریشي نه تپوس وکړو چې عجیبه ده تاسو د غلامانو نومونه ډېر مزیدار کېدی او د زامنو نومونه ګډ وډ کېدی د چا یو نوم د چا نو هغه ورته جواب ورکوي چې زمونږ د زامن د دشمن دپاره دي او زمونږ غلامان زمونږ دپاره دي یعنی غلام خو د سړي خدمت کوي نو ځکه مو په ښه نومونه ایښي چې د هغه ګټه زما جولۍ ته راپروز او مونږ زامن چې پیدا کوو د دشمن دپاره دشمن سره جنګېږي هغه ټایم کې قبایلي ژوند جاهلیت زمانه جنګونه ډېر زیاتو نو د دې نوم سره به په دشمن باندې روب پرېوتو نو دا نوم به یې ځکه کېښو بیا د اسلام نه وروسته بیا دا نومونه داسې بامانه نومونه کېښوده شول نو د نوم د کلاب ځکه دی او د کلاب زوی دی قصی او قصی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه نیکه دی چې د داسې وخت تیر کړی دی چې هم د کعبې تولي د په لاس کې و مشري او دې سره داسې و لکه بادشاه چې وي د یو علاقې د یو کار دا وکړو چې د دارالندوه جوړه کړې وه او دارالندوه په هغې کې به مشورې کېدې د ودونو خادیو په باره کې د قوم او د قبیلې په باره کې څه مشوره به وه هغه به دارالندوه کې کېده یو حجره جوړه کړې وه په هغې کې به ټول مشران راغونډ شو او چې تجارتي قافله به روانېده نو فیصله به یې دلته کوله ځکه چې هغه زمانه کې به تجارت داسې نو نن سبا چین ته لاړ شي او په څلورمه پنځمه ورځ باندې بیا واپس راغلی او زر هم راتلی شي هغه زمانه کې چې یو سړی د کور نه یو ځل ووتو نو پیاده یا په اوښانو باندې تګو نو په هغې کې به شپږ میاشتې تېرې شوې او شام ته چې به تلل نو شپږ میاشتې یمن ته چې به تلل نو شپږ میاشتې 3 میاشتې تلو کې 3 میاشتې راتلو او کله به 2 میاشتې تېرې شوې کله به لږ وخت کله ډېر وخت خو میاشتې به تېرېدې نو مشوره به کېده په دارالندوه کې چې لاړ شو په سفر باندې که نه کوم طرف ته لاړ شو نو دغه دا دارالندوه د جوړه کړې وه او د بل کار دا کړی و چې د وخت نه مخکې قریش دا د خانه کعبې سره خوا کې نو په جبالو غرونو کې و دشتو کې و بهر پاتې کېدل او د دې وجه انشاءالله به تاسو ته بیان شي چې دا بهر ولي جنگ شوی په یو زمانه کې نو د هغې د وجه نه جرهم قبیله په دی باندې زورور شوي وه او جرهم قبیله د یمن واصل نو دا قریش یې د خانه کعبې د خوا نه ټول شړلي و دی پې کمزوري نو دا قصی په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام د دین کې په زمانه کې دی لګیا شو ټول قریش راوست هغې ته یې قورونه جوړ کړل خانه کعبې سره خوا کې او هغې ته یې ځای ورکړو ورته ویل چې ټول دلته شي نو بیا قریش رالل چې کله جرهم د دې ځای نه ووتل نو د دا کار هم کړو بل د به تجارتونه کول د بهر علاقو سره او د شام سره د یمن سره او د حبشې سره وغیره وغیره قافلې به یې استولې د ده زوی دی عبدمناف
د عبد مناف زویب دی هاشم. هاشم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نیکه دی چې څومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمانه نږدې کېده نو نور نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به په نیکونو کې د هغې په تندو کې ښکاره کېدو چې داسې بچی او نبی آخر الزمان و پیدا کېږي. هاشم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیکه دی. د دومره سخي و چې په مکه مکرمه کې قحط راغلی نو د هغه قحط په وخت کې د خوراک څښاک انتظام به د کوره کېدو د ټولې مکې خلکو ته او هغې ته به یې چوري کوله. چوري موږ دا روټۍ ماته کو په شوروا کې نو چوري به کوله دا به په هغې باندې خوروله. نو د ده نوم وایي عمر دی او لقب یې هاشم دی ځکه چې هاشم چوري کوونکي ته وایي. هاشم السریب چې ته چوري کې نو د به چوري خلکو ته کوله او هغه طالب ورته کېښولو په هغې به یې خوروله. نن سبا خو الحمدلله هر یو خوراک پرېوا نه دی، موږ ته د خوراک قدر نه دی معلوم. هغه زمانه کې داسې قحطونه تېر شوي وو چې خلکو به زر سره زر او سپین زر او هیرې او جواهرات او غمی ګرځول خو چېرته به سیر اړنو دې پسې به ګرځېده. نو په دغه وخت کې هاشم صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی نیکه د به خلک راغونډول او صرف یو ورځ نه د به همیشه داسې کول. او د حج په دوران کې وی چې کله به خلک حج ته رالو جاهلیت زمانه کې به خلک حج ته راتله نو په حرم شریف کې به هم خلکو ته روټۍ ورکوله، په مینا کې به هم ورکوله، په عرفات کې به هم ورکوله، مزدلفه کې به هم ورکوله. نن سبا ټیک ته تعداد زیات دی خو حکومتونو سره سرمایه هم ډېره ده نو هغه روټۍ نن سبا حکومت هم نشي ورکولی. جسونه تقسیمیږي، شملې تقسیمیږي، مختلف سیزونه وي، کوشش کوي. زمونږ په مقابله کې عرب ډېر سخیان دي، ډېر زیات. اوس هم پکې هغه صفات د مشرانو شته لیکن هاشم صاحب په هغه زمانه کې و د ټول انتظامات د خوراک په عرفات کې ټولو حاجیانو ته او په مزدلفه کې او په مینا کې به د کول. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې نه کو. او د ده په دور کې د قریش د دوی دوه سفرې به کېدي، یو شام ته او یو یمن ته. قرآن کریم کې د هغې تذکره ده لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. د ګرمۍ په موسم به شام ته سفر کولو تجارتي او د یخنۍ او د ژمي په موسم باندې به یمن ته سفر کول. او بیا دې هاشم صاحب چې کوم دی نو هغه دې بادشاهانو سره خبرې کړې وي چې زمونږ قافلې به راځي نو دوی ته به امن ورکوي او د دوی ته به ځای ورکوي، تعلقات یې ښه ساتلي وو. نن سبا خلک وایي چې زمونږ ملک د فلانکي سره امریکې سره خبرو که فلانکي سره ډنګړي سره ده نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین که په هغه زمانه کې چې نه جهاز و نه لارۍ و نه موټر و دې بادشاهانو سره تعلقات و دغه سلسله کې چې قافلې به راځي د هغې فایده څه وه د دوی مال به ښه بدلېدو او د دوی ملمستیا به د شام حکومتونو او د یمن حکومتونو د حبشې حکومتونو کول. او دا دومره هوښیار و هاشم صاحب چې دی د لږ عمر و 25 کاله کې دی وفات شوی دی، 25 کاله عمر. او په دې کې د په دې منځ کې چې څومره ډاکوان به راتلل مخې ته قبایل قافلې به یې لوټلې نو هغوی ته یې ویلي وو چې وروره تاسو قافلې څه ته لوټئ، ستاسو مال پکار دی، خوراک څښاک مه پکار دی، نو دا به ته زه در کوم او قافلو ته څه مه وایي. نو دوی یو حد مقرر کړی و هغه به یې ورکول نو د هغې په وجه به نور قافلې لوټلې کېدې او د هاشم صاحب قافلې چې کوم دی نو هغه به اماني سلامي تلې راتلې. دومره الله جل شأنه ورته هوښیارتیا او زیرکتیا ورکړه. دی یو ځل دغه تجارتي قافلې په سلسله کې د مکې مکرمې نه روان شو. د داسې عجیبه الله جل شأنه حسن و جمال او ښایست ورکړی او بیا دا تعلقات سفارتي د حکومتونو سره دا تعلقاتو په بنیاد باندې به هر چا دته لور ورکول. په مکه کې اعلی حسین او جمیل جینکۍ چې څومره وي نو هغه رشتې ورکولو ته دته خلک تیار خو ده رشته نه کول. قیصر روم د هغه زمانې د غټ حکومت لکه نن سبا ته ووایه چې امریکا یا روس هغه زمانې غټ حکومت قیصر روم هغه ورته پیشکش راواستولو چې زما لور د شهزادګۍ او په حسن و جمال کې د هغې په شان بله څوک نشته دی په علاقو کې او زه هغه لور تا ته در کوم ځکه چې د ده د هوښیارتیا د ده زیرکتیا د دې نه هغه واقف او د ده جود و سخاوت مشهور شوی نو دا لور زه در کوم. او د هغه پکې بل مقصد هم هغه دا چې په اهل کتابو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره را روانه وه او دا آثار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو د هغې په نیکونو کې محسوسېدل نو چې دغه خیر زما کور ته راشي
نو هاشم صاحب انکار وکوي چې نه. بیا د تجارت سره مدینه منورې ته شام ته تلنو، په مدینه منوره به دی تیرېدل. د مدینه منورې نوم هغه زمانه کې یثرب، نو دلته به ځای په ځای به پړاو چولو دمای کوله. نو هلته یو زنانه چې د هغې نوم سلما و، د بنو النجار قبیلې سره تعلق، د هغې زنانه سره هغې ته نکاح پیغام واستولو، هغه یې خوښه شوه، هغې سره نکاح وکړه. مدینه منوره کې چې څومره وخت تیر کو، د هغې نه پس بیا شام ته روان شو. نو د دې نه بچی پیدا شو چې د هغه نوم دی عبدالمطلب. دا د پیغمبر علیه السلام د پلار دی او نیکه دی. او د ده نوم په ابتدا کې عبدالمطلب نو، بلکې د ده نوم شیبه و، ځکه چې څنګه پیدا شو نو د سر ویښته چې و په هغې کې یو ویښته سپین او شیبه او شیب نن سبا بوډا ته وایي. نو چې چا ویښته سپین وي نو د ده په سر کې د یو سپین ویښته و، نو د ده نوم شیبه. او بیا شیبة الحمد د ده نوم مقرر شو. نو پلار چې لاړو هاشم صاحب شام ته، نو په غزه کې وفات شو هلته، او د هاشم صاحب قبر په غزه کې دی، فلسطین شام کې. او دغه شیبه بچی چې و د مدینه منوره کې لویېدو، نو بیا د هاشم رور چې د هغه نوم مطلب و، روڼی و، هغه ته پته ولګېده چې زموږ وراره دی مدینه منوره کې، او هغه لوی شوی دی، تکړه دی. نو هغه زمانه کې خو به د هلکانو ډېر قدر و. نو دغه مطلب تره د عبدالمطلب صاحب دی لاړو مدینې منورې ته. نو هغې ته یې ووایي چې دا بچی زه بوځم، دا زما وراره دی. نو هغه انکار نه شو کولی، بیا یې ورسره پرېښو. نو دی په اوښ باندې ځان سره سور کړی چې مکې مکرمې ته رادننه کېدو. نو چې دی تللی په سفر باندې، نو د سره خو ماشوم نو، هلک ورسره نو، او چې رالو ورسره هلکو، او د هلکانو په عربو کې ډېر قدر و، غلامان به مو. نو د مکې خلکو ووایي چې ګنې دا د غلام راوستو. نو هغې چغې کې چې عبدالمطلب عبدالمطلب، د عبدالمطلب غلام دی، د عبدالمطلب غلام دی. نو دا نوم یې بیا د شیبه په ځای باندې دغه عبدالمطلب مقرر شو. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انشاءالله د عبدالمطلب صاحب تذکره به بیا کوو، وخت پوره شوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې هغه ښکلي صفات او هغه شرافت د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجنه دا د مخکې نه را روان. واخر دعوانا